بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام او فرمایي لو ان الثقلین اجتمعوا على قتل مؤمن، کو چرته انسانان اور جنات راجم شي او یو سړی قتل کی، یعنی تمام انسانیت راجم شي، تمام جنات ثقلین راجم شي یو مؤمن قتل کی، لأکبهم الله یوم القیامة على وجوههم في النار، د دې یو انسان په وجه باندې به الله دا ټول انسانیت څوک چې په قتل کې شریک او دا ټول جنات پړ مخ جهنم ته ور واچي. اندازه لګوا د قتل بازار داسې ګرم دی که نه چې عجیبه عجیبه قصې مخې ته راشي. په دغې کیسه خانه کې په 50 روپو باندې 2 کسان وران شو، یو راولګېدو بل کس یې مړ کړو، وی وشتو په 50 روپے باندې چې مسلمان قتل نن سبا کیږي. دا دومره باغیان ولی شو؟ لکه زمونږ ذهن کې داړو راځي نه چې ما خو الله ویني، ما سره خو به ذرې ذرې حساب کیږي. یو انسان د سړي چې ذاتی ګناهونه کوي، مثلا بدنظری کوي، نو د ګناه د پورې خاصه، یا غلط فلم ګوري، ویډیوز ګوري، بل ګناه کې اخته دی، نو هغه د پورې خاص دي. خو بعضې ګناهونه متعدي دي، ستا د ګناه په وجه باندې تمامه معاشره پکې راګیرېږي. په دغه نسبت کو وکتل شي زمونږ د عرف اطرافو ته ټول قتل عام دی او داسې بازار ګرم دی چې د هغې اړو څه حد نشته. بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام او فرمایل احنف ابن قیس